بسم الله الرحمن الرحیم. زه د موقع باندې خپل قوم سره یو ور بیا مخاطب یم، اگر چې شپې یوه بجاو دی. سوره سوشل میډیا پیجز، ګروپ میسیجز، زه اکثر دا شونه مانیټر هم کوو، چیک کوي هم کسو یا خو خپله دوره فرصت نشته څه هر چاته هرې خبرې جواب ورکړو. او ځینې خبرې جواب مناسب نه ګڼو، او ځینې خبرې کولې جواب مناسب هم وي چې سړی په ټایم هغه باندې اکشن واخلي. ټولو نه اول زه انجمن حسینیه بهاف باندې او د قوم جمله ذمه دارانو نه دا گزارش کوم چې بر وخت د دې باندې ایمو انجمن حسینیه هنګامي بنیاد باندې میټینګ وکړي. کوم مهنګایي ده، کوم مشکلات دي، یو خو هسې دي څه واجې نه دي، هغه نه مو د کوشش کوو چې دغو حالاتو نه قوم بهر کو، روی بسو، اسانۍ پیدا کو، مشکلات آسان کو. بل طرف نه خپل خلک څه مشکلات پیدا کوي، کوم شوینه قیمت خرڅوي. زه دې باندې انجمن حسینیه طرف نه اور انتهایی سخت یو موقف اپناو کول ضرورت ہے. بر وقت دغو خلکو یا دغو دکاندارانو یا داسې خلکو خلاف بر وقت کاروایی پکار چې دوی خلاف وشي. باقاعده انجمن حسینیه د دوی نشاندهي وکړي او سرکاري سطح باندې دوی باندې پرچې او ایف آی آر کارت شي که څوک دی کاروبار کې او دی دندې کې ملوث دی، څنګه یو شای 1000 روپۍ قیمت لري، هغه په 2000 او په 15000 روپۍ خرڅوي. اول خو داسې پکار نه دی. دویمه خبره ده، هیلی سروس حوالې سره مختلف خبرې او مختلف میسیجز مو کسو واورو. اگر چې دې حالاتو کې مونږ نه غواړو چې قوم سره مو سختۍ طرف ته لاړ شو، مشکل حالات دي. د انجمن حسینیه د مرکز یوه قومي ذمه داري دی څنګه ټولو خلکو ته د کادر نظیر سره کسي، خو بیا دغه کادر نه غلطې پیدا اوچتول نه دي پکار. څه تاسو یوې فیملي نه 15 کسان که هغه ضرورتمند دي، که هغوی ویزې خرابېږي یا هغه فیملي داسې دی چې هغه ټول اوورسیز دي یا فرض که هغه فارن ته روان دي، نو بیا یو لاجیک دی، یوه خبره دی. که خامخا ورکې خندنونه او خلخنې رڅي، نو زه دا شی قوم دپاره انتهایي بد ګڼم. دغو حالاتو کې وایي تاسو د بل چا حق تلفي کوئ.